السلام علیکم ملګرو. د الراجي د بینک د اپلیکیشن د کولولو طریقه درته ښیم چې تاسو به په خپل موبایل کې د الراجي د بینک اپلیکیشن څنګه کولوئ چې تاسو ځان له د الراجي د بینک اکاونټ کولو کوئ او کریډټ کارت چې تاسو کوم دی هغه تاسو پرنټ کوئ راوباسئ. نو د هغې نه بعد به بیا تاسو د الراجي د بینک اپلیکیشن چې دی نو هغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه کولوئ. نو دغه طریقه به زه تاسو ته وښیم چې تاسو به دغه ریجسټر کوئ څنګه او د هغې نه بعد به بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې کولوئ څنګه. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ او په دغه طریقه باندې تاسو د الراجي د بینک اپلیکیشن کولو کوئ په خپل موبایل کې. څنګه چې په تېره شوي ویډیو کې تاسو ته ما د کارت د جوړولو طریقه ښودلې وه، نو داسې درته په دې ویډیو کې د دغې اپلیکیشن طریقه ښیم، کوم پروګرام چې دی چې هغه تاسو ځان ته په خپل موبایل کې کولو کوئ. نو زه د موبایل سکرین ته ویډیو شروع کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. که زموږ د یوټیوب د چینل تاسو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا هم د ځان سره د نور انفارمیشن ویډیو دپاره سبسکرایب کړئ. ښه ملګرو، تاسو به د الراجي د بینک اپلیکیشن په خپل موبایل کې څنګه کولوئ. نو تاسو په دې الراجي اپلیکیشن باندې کلیک کړئ. دا اپلیکیشن د الراجي دا به تاسو سره په خپل موبایل کې څنګه کولوئ. نو د دې طریقه درته نن ښیم، تاسو به په دې کلیک کړئ. دا به ستاسو سره داسې کولو شي. اوس لږ لوډینګ کوي، کولاویږي. دا به ستاسو سره داسې کولو شي. د دې نه به تاسو کته په دې آخري اپشن باندې کلیک کړئ. د ټول نه د آخري چې دی په دې کې به تاسو کته په دې دویم نمبر اپشن رجسټریشن په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو کته په دې یوزر کارت باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو په دې کې به تاسو بره د کارت نمبر او په دویم نمبر کې پین نمبر او په دریم نمبر کې د اکاونټ نمبر دا به تاسو په دې کې ولیکئ. دا چې تاسو په دې کې ولیکل نو بیا به کته په دې آخري نیکسټ باندې کلیک کړئ. دا اوس ما په دې کې ولیکلو او زه اوس کته په دې نیکسټ باندې کلیک کوم. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو سره به داسې درې اپشن راشي. تاسو به په دې لمبي نمبر اپشن باندې کلیک کړئ. ستاسو سره به داسې درې اپشن راوړي نو تاسو بیا په دې لمبي اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کو نو ستاسو سره به اوس دلته پاسورډ غواړي. نو تاسو په دې لمبي کې پاسورډ ورکئ او په دې دویم نمبر کې به بیا هغه پاسورډ ولیکئ، کنفرم به یې کئ. نو زه اوس په دې کې پاسورډ لیکم او په دې دویم کې هم دغه پاسورډ لیکم. نو تاسو به یې داسې ولیکئ. بیا به په دې کنفرم باندې کلیک کئ. که تر آخري تاسو ته ښکارېږي کنفرم، په دې باندې به تاسو کلیک کئ. په دې کنفرم چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو موبایل ته کوډ لاړ شي. نو هغه کوډ به تاسو په دې کې ولیکئ. تاسو موبایل نمبر ته به یو کوډ لاړ شي، هغه کوډ 4 انچي کوډ به هغه به تاسو په دې ځای کې ولیکئ. نو زه اوس دغه کوډ په دې کې لیکم. دا چې تاسو ولیکئ نو ډایرکټ به ستاسو سره دا چې تاسو ولیکئ نو دې نه بعد به ستاسو موبایل ته کال ځي. هغه کال به تاسو یس کئ او هغه به کې به تاسو کوم انفارمیشن چې تاسو نه غواړي هغه به تاسو وکئ. د یس دپاره به تاسو ته وایي چې 1 دبه وکئ، د نو دپاره 2 دبه وکئ. نو هغه تاسو 1 په دبه وکئ نو ستاسو رجسټریشن چې دی دا به کمپلیټ شي. ګو ټو ډیشبورډ باندې به کلیک کئ. نو اوس موږ خپل کارت کولاوو چې اوس زموږ سره کولاویږي که نه. نو په دې لمبي کې به تاسو دغه یوزر نیم ولیکئ او په دې دویم کې به تاسو پاسورډ ولیکئ. زه اوس په دې کې پاسورډ او یوزر نیم ما په دې کې ولیکلو. لوګین باندې مې کلیک کو. تاسو به په لوګین باندې کلیک کئ. تاسو ته بیا یو کوډ لاړ شي، هغه کوډ به تاسو په دې کې انټري کئ. زه اوس دغه کوډ په دې کې لیکم. دا اوس ستاسو د الراجي د اکاونټ اپلیکیشن ستاسو سره کولو شو او ستاسو ته ښکارېږي چې 0 بیلنس دی پکې. نو دغه شان په اسانه تاسو کولولی شئ.